پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای بنی اسرائیل کې یو زبرګ دی یو بزرګ دی چې هغه نوم جریج دی لاړ علاقې پرې خوره یو شاړې علاقې ته لاړ ځنګل ته لاړ هلته یې ځان له یو کوټګۍ جوړه کړه هغې کې د الله عبادت کوي ناست دی د الله عبادت کوي ذکر اذکار نوافل کوي یو پیره دی په مونځ باندې ولاړ دی یو زنانه ده بدکاره راله د کلي علاقې خلکو ته وی مخامخ پرې کوټګۍ کې چې زبرګ ناست دی دوکۍ کم درله بدنامي کم نوجوانانو ورته وی چې موږ به انعام درکو کرا بزرګ تا دوکه کا او د دې مختورن کا ځکه زموږ معاشره کې خفه کېږي مه د هر یو انسان خواهش دا دی چې د علماو توهین به څنګه کې زه کله کله دې ملګرو ته ویم زم د عوام ډېر زیات هوښیار شوي دي ګورې خو زموږ علما نه زموږ د طلبا ډېر زیات بېوقوفه دي د عوام ډېر زیات هوښیار شوي که تاسو خیال کړئ د عوامو به یو دور کې ځان له نوړزان ساتلی او دا به یې د یو بل سره جنګول د چا نوړز به وګټل هغه به انعام وړ بیا د نوړزانو خبره ختمه شوه بیا یو دور داسې راغی زموږ زمیندارو به قلبه ساتلې وه او بیا خو زمیندار دیو چې به پټي وکرل نو شاړو ته به یې غوایان به ول سرول به بیا به یې غوایان په جنګ باندې وروسته چې ستا غوایي زورور دی او که زما غوایي زورور دی هغه دور د غوایانو هم ختم شو بیا یو دور راغی خلکو به ځان سپي ساتلي نسپی به په خړاو باندې وروستل دا به جنګول بیا د سپو دور هم ختم شو یو دور اوس نږدې راغی خلکو ځان له بانګیان اغوستي او بانګیان به یې جنګول اوس عوام دومره هوښیار شو چې اوس نه سپي جنګوي نه غوایان جنګوي نه نوړزان جنګوي نه بانګیان جنګوي اوس څوک جنګوي مولان جنګوي مولان ما ته یو خبره وکړي هلته کې پلانې دی هغه داسې خبره کوي او زمونږ علما خو خيار دي خو را طلبه هم دا د خره نه قمقل دي لاړ شي زه هغه سره باس کوم زه هغه سره باس کوم یو علاقې لئ یو اوري چې کوم دی نو دا بل کړی نه زمونږ خواهش دی عالم به څنګه بدنامې دا د هر انسان نن سبا خواهش او مفیده مشغله ده هغې زنانه ته چې کوم دی نو نوجوانانو وی کرا جریج دی موږ له دوکه کو انعام درکو هغه زنانه راله د جریج بزرګ هغه کوډګۍ ته راله کوډګۍ کې جریج پسې ورننوته دی لګیا دی د الله عبادت کوي زه دې پورې خبره تاسو ته کوم چې ستاسو دې بچي ته نن ای والدینو ستاسو حقونه دي عالم وښول نن ستا را بچی ستا بچی که انشاءالله هغه دور به هم الله راولي ته به رزن کلن په آخرنۍ سلګۍ باندې او دا بچی به تا ته ناستې ګورې دی بیا دا نه وایي چې کرایه والا کسان راولئ زه ناوزګار یم بیا ما بسې بیل جوړ کړئ چې ګور کفن باندې څومره خرچه راغلی ده بیل ما ته راولېږئ زه به ادا کړم خو زه په ډیوټۍ باندې یم زه پلار ته وزګار ګورې نه یم کله کله به تاسو اوس دا ووایي چې یاره زموږ د مدرسې طالب خو چې هم کور ته راشي بدتمیزي کوي خو اوس هم زما حقونه نه پیژني منګه دا ستا د بچي کجروي ده درجې کم دی نو هغه ذهن صحیح نه دی نور زما معلم کې عیب نشته ده به ورته روایات خولي ده به ورته قرآن خولي ده ورته ته چې کم دی نو خولي هغه زنانه لاړه جریج ته په هغه کوډګۍ کې وایي جریجه زما سره مخ تور کا کنه جریج عزم مې کړی دی که چېرته زما خبره دې ونه منله زه دې معاشره کې مختورن کومه زه به د بل چا سره بدفعلي وکړم مخ به تور کړم که زما اولاد شو زه به یې په تا باندې راړم هغه جریج بزر ورته وایي ولې ته ګورې نه ما معاشره پرېښودې ده زه راغلی یم دلته کې ناست یم کوډګۍ کې زه د رب کائنات عبادت له راغلی یم زه زنا او بدکارۍ له نه یم راغلی هغه زنانې وویستله هغه زینک لاړې او شپون دی خپلې ګړې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل هغه زنانه لاړه شپنکي ته وایي شپنکیا زما سره مخ تور کا شپنکۍ ورته وایي د الله نه ویرېږه الله مونږ ته ګوري ورته وایي شپنکۍ که خبره دې زما ونه منله زه به لاړه شم د بل چا سره به مخ تور کم که زما اولاد پیدا شو به تا باندې راړم هغه شپونې دباو که ویرو هغه شپنکي بدفعلي وکړه کال پس د زنانه بچی پیدا شو خلک ورته وایي ماشوم دې د چا نه راوړ هغه زنانه ورته وایي پورې په ځنګل کې یو بزر دی جریج په هغه کوډګۍ کې چې د الله عبادت کوي دا مې هغه نه راوړې خلک رالل هغه بزرګ هغه کوډګۍ ورانه کړه وهل ټکول شروع کړل اخر دا وجه سره هغه بزرګ ته هغه ماشوم راوړی شو بزرګ د الله بندګانو نه یم خبر
خو هغه ماشوم راوړی هغه ماشوم به ګواهي ورکي ماشوم راوړی شو او دغه جریج پر یې ګوته باندې هغه ماشوم خېټه وواله بچیه وایه پلار دې څوک دی خبرې هغه ماشوم شروع کړې زما پلار پلانې شپون دی ورته زه خو دې پلار نه یم وینا خلک رالل د جریج نه معافي غواړي اخر دا وجه سوه سزا د سوه زه دې خبرې له راځمه چې دې بچي ته یې د مور پلار حقونه وښول هغه د محمد رسول الله روایت یې ستا بچي ته وښول چې بچیه خبردار که د والدینو نافرماني دې وکړه ستا به حال هم دغه شانتي جریج وی د الله بندګانو دې کې ستاسو هېڅ ګناه نشته بلکې ګناه زما خپل دی ما پر یې کوډګۍ کې عبادت کو زما مور زما خواله راله زه نفلو ته ولاړم ما یو رکعت کړو دویم رکعت ته پاسېدلی زما مور आवाज وکړو جریجک ما وی مور ته پته زه په مونځ ولاړ ما یو رکعت کړی مونځ سلاماتو ماک راشه دویم رکعت وکړه سلام به وګرځې مور ته به بیا وی چې مور ته څه ما چې سلام وګرځو زما مور تلې وه سبا بیا مور رالک زه بیا مونځ ته ولاړ یم ما یو رکعت کړی دی مونځ راته بیا وایي جریجه مور راته وایي جریجه زه بیا په مونځ باندې ولاړ یم ما یو رکعت مې کړی سلام به وګرځوم شاهد زما مور هغه نن لاړه نشي زما انتظار وکړي زما مور چې په تلو تلو کې هغه ما ته خیرې وکړې ما ته وایي جریجه زه 2 ورځې رالم ستا دپاره ما ستا سره خبرې اترې وې تا مونځ مات نه کو خدای تر هغه وخته پورې زما بچي جریج له مرګ مه راوله تر څو پورې د ورته زیناکارو ښځو سترګې نه یې ښولي دا زما د مور هغه خیره چې په ما باندې ولګېده دې کې د هېڅ چا هم هېڅ ګناه نشته دا صرف زما قصور دی چې ما نفلي مونځ دا د مور په هغې اواز پسې نه مات کړی